السلام علیکم عزتمنو دننه یوه نیمه میاشت مخکې ګلپاڼه خواجه ساره قتل شوې وه چې د هغې ملزمان سمدستي پولیسو ونیول هغه ملزم سمدستي پولیسو غیب کو او تر اوسه پورې پته نه ده لګېدلې ټول خواجه ساره سړک ته راوتي دي وایي چې موږ هغه ملزم غواړو هغه نه موږ دا غوښتنه کوو چې ستا د دې اخر کومه ګناه وه چې تاسو ووجله عزتمنو تاسو غواړئ چې پوه شو نو زموږ د ویډیو څخه تر اخره پورې وګورئ د دې ویډیو نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي تاسو کو چې زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما داسې زموږ دا چینل د سره سبسکرایب کړئ پکې استاد ټالی نشان ووهئ چې خړه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې درورسي عزتمنو په پېښور کې ټولو خواجه ساره سړک ته راوتي او احتجاج کوي د دکې د وجې نه کوي چې د دې نه یوه نیمه میاشت مخکې ګلپاڼه خواجه ساره د پروګرام نه راتله او په لار کې چا ووجله د ګلبهار تانوي والا پولیسو قاتل ونیولو د هغې سره زموږ زړه ډاډ شو ځکه هر سره قاتل نیولی شوی دی د بېګا زموږ خواجه ساره تانوي ته لاړ چې موږ د دې خپل قاتل نه دا پوښتنه کوو چې دې ګلپاڼه اخر په کومه ګناه باندې قتل کړې ده د ګلبهار پولیس ورته په جواب کې وایي چې کوم یو قاتل هغه قاتل خو ته عدالت بری کړی دی او تللی دی فرزانه خواجه ساره راغله او بلې خواجه ساره ورته یې وویلې هغه قاتل خو بری شوی دی او تاڼه کې نه دی او نه په تاڼه کې شته او نه په جیل کې شته هغه اوس په خپل کور کې خپله زندګي کوي ټولو خواجه ساره راټولې شولې او دا یې سلا یې وکړله سهار وختي به یعنې موږ دا روډ بندوو چې سبا په سهار وختي شو نو ټول د پېښور روډ ته راوتل او احتجاج یې وکړ چې یعنې موږ هغه قاتل نیونکی غواړو خو چې دا قاتل تاسو داسې پرېښودو نو سبا په موږ باندې نور خلک هم دغه شانتې لوبې کوي او بېګناه به مو وجني منو الله تعالی دې په دغه پولیسو باندې ورحمېږي چې دوباره یې بیا ونیسي او بغیر د سریام پانسي نه یې پرېنږدي ځکه چې سبا بل کس هم دغه شانتې خلکو سره غلط کار ونکړي زموږ نننۍ معلومات ته د دې پورې د نوي معلوماتو لپاره زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ پاکې استاد ټالی نشان ووهئ چې خیر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در